أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. دا د سورة یوسف 242 نمبر آیت دی او د 12مې پارې 14 رکوع د دې ځای نه شروع کیږي او زمونږ د درس دا 15 نمبر درس دی. آیتون مبارکو ترجمه داسې ده وقال الملك او اوی بادشاہ انی ارا بیشکا ز خوب کی وینم 7 بقرات او غواگانی سمان چی سربی دی یأکلهن خریدی سربو غواگانو لرا 7 عجاف او غواگانی او غټپی دی کمزوری دی ډنګری دی و7 سنبلات او وگوینم خضر چشن دی و اخر یابسات او نور وگوینم یابسات چی وچتی. نو دا خوب می اولیدو یا ایوها الملعو اے غٹانو اے وزیرانو سردارانو افتونی ماتا فتوہ راکے فی رؤیا زما پدی خوب کی ان کنتم کشرتاسو لرؤیا دا پارا دا خوب تعبرون تعبیر وستن کی تعبیر باسے. قالو نو دی بجواب کی اوی اضغاث احلام دا خو گڑ وٹ خوب دی دا گڑ وٹ خوبون دی شیطانی خوبون دی پروا مساتا او وما نحنو او منگنیو بتأویل الاحلام پا تعبیر د خوبونو باندې بعالمین پویا. وقال الذي او اوی اغا کس نجا چی اغا خلاصی منتیو منهما داغ دوانو کسانونا د یوسف علیہ السلام ملگری چکمو ودکرا اغا یاد کو بعد امت رستو د دیر مدینا انا انبیکم جزبتاوست خبر درکم بتأویله پا تعبیر د دی خوب بانے فارسلون بس ما اولے جیلتا. دا آیاتونو مبارکو ترجمه شوا واقعا یو دا بل رکو دا د یوسف علیہ السلام واقعا ذکر کیگی او په دې ځای کې د یوسف علیہ السلام یو بل امتحان راځي داغه فراست معلومیږي چې یوسف علیہ السلام کې څومره فراست دی څومره علم الله ورکړی دی دغه معلومات کیږي دغه امتحان به دلته اوس راځي او دا دغه بل امتحان نه غټ دی ولی هغه خوب چې ملګرو خوبونه لیدلیو هغه عام ملګرو عام خلکو مطلب نوکرانو نو هغه خوب چې هغه ولیدو د هغه تعبیر ولا ورکو نو هغه مکشان صحیح او خطا یو سړی 500 شو بل جګم نه خلاص شو واپس نوکر شو. اوس دا بادشاہ خوب لیدو نو دا بادشاہ خوب لیدل او بیا د بصیرات لل نو دا داغه نه لغټ امتحان شو او په دې کې داغه فراست ذکر کیږي چې یوسف علیہ السلام په دې خوب کې خپل تعبیر ورکو او دا بیا ان شاء الله رستو بیانېږي. اوس خوب څنګه دی بادشاہ وې خوب مې ولیدو خوب څنګه وینم تفسیر زاد المسیر دا لکی وای چې او غواګانی دي دریاب نه وروتلې داسې او هغه غواګانی سربي دي او ورپسې نور وروتلې هغه اوچی دي ټپي دي وروته. اوس دا اوچ غواګانی ولګیا شوې او دغه سربي غواګانی وخوړې د لکینې شروع کړې په خوراک باندې په خکرانو باندې ولګولې هغه غواګانې مکمل پناه کړې او ختم کړې او بیا په دې او غواګانو کې چې دا اوچې دي په دې کې هیڅ زیادت او سیواوالی رانغی ما کشان اوچې وي. او دویم نمبر په دې خوب کې دا وینم چې وږي داسې دي د غنمو مزیدار تک شنه دي
او بیا ور سره خوا کې نور وینم چې وچ دي دغه وچ ووږي په دې شنو وږو باندې وراله ور متوجي شو هغه شنه وږي ځان سره پناه کړه هغه ځان سره ختم کړه یې ختم کړه یې وچ کړه او په دې وږو کې څه زیادت رانغی دا خو وینم او بیا خپای ما او ډیر غم دی را سره فکر دی چې څه وکیږي د دې خوب مطلب څه دی نو خپل وزیرانو ته وایي نو باچا څه وایي وقال الملك اني ارى اوی بادشاہ چې زوینم 7 بقرات و غواګانې سمان سربیدي یاکلهن خریدي لرا 7 و غواګانې عجاب هغه ډنګري دي اوچې دي و7 سنبلات او وږي دي خضر شنه و اخرى یابسات او وږي دي اوچ نو دا اوچ را لګي دا شنه پنا کې ختمه سره یا ایها الملأ اے غټانو اے وزیرانو سردارانو افتونی ما تا فتوا را کیفیرو یا زما په دې خوب کې چې دا څنګه خوب دی ان کنتم للرؤیا کو جری تاسو د خوبونو د پاره تعبرون تعبیر او استن کی تعبیر وباسه کو تعبیر پويږي نو ماته دې تعبیر راکې نو اغي وتا دو جواب ورکي یو جواب وتا دا ورکي قالو دی وای اضغاث احلام دا خو باطل خوبونه دي یعنی دا د باطل خوبونو نه یو خوب دی اسم نه دی یریګه ما سوچ فکر مکو دا جواب د دې لپاره دی چې خپل ذهن له خیالات وباسا شیطانی خوبونه ګډوډ خوبونه دای داسې خیر دی د دې څه تعبیر نه پریشان کیږه ما او دویم نمبر جواب ورکي وما نحن ومن نيوب تعويل الاحلام په تعبیر د خوبونو باندې بیا عالمین پویا یعنی موږ د تعبیرونو څخه خبر یو یعنی دا خپل عذر پیش کوي چې موږ دا خوب د تعبیر نه یو خبر مخ پکېګا نو دغه ځای کې هغه کسو کم نوکر چې هغه بادشاہ ته شراب بچ کم دینو ورکول هغه نوکر اغال ته موجود او ځکه یوسف علیه السلام تبیرو ته بنو کر کېږي اغال ته شوی د جیل نه وته نو موده پکې ډیره شوی و کاله پکې تقریبا تیر شوی و هغې نه بعد باچا خوب لیدلی دی اوس دغه ځای کې چې دا خوب واورېدو نو وقال الذي اویا کس نجا منهما چې هغه خلاصي مونتې و د دې دواړو نه هغه دواړه کسانو نه وذکر یاد کو بعد امت رسل ډیر مدینا خله نر بچیو دون مدت د ییرو دون مدت د ییرو او دغه دا یاد شو یوسف علیہ السلام له هو کال زړه چولتا هو کال بعد خانه د خبره یاد شو نو وی انا انبئکم زبا خبر درکم تاسو ته به تعویلی په تعبیر د دې خوب باندې فارسل الماء لګای بادشاہ ته د تعظیم د جمع صيغه ذکر کړي بادشاہ ته ماو لګای یا ټول وزیرانو ته وای چې ماو لګای جیل ته زبتا اوس ته خوب تعبیر راوړم ناغي بسولېګو یوسف علیہ السلام سره ته ملاو شو او هغه ته دا ټول حال بیان کو هغه ته د خوب تعبیر ورکو څنګه ورکو ان شاء الله په اخري بل درس کې به ان شاء الله بیا وایو چې د دې تعبیر یوسف علیہ السلام څنګه ورکو مخکې درس کې به ان شاء الله وایو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین